بسم الله الرحمن الرحيم. دا مصر چې دا مصر دا قبطي خاندان چې بني اسرائیلو کې کم را روانو هغه خاندان را روانو مصر کې دا قبطي خاندان او دا مصر چې دی نو دا مشهور صحابي حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه فتح کړی دی او بیا عمر صاحب دی هغه د گورنر کوي تر هغه د گورنر شو عمر بن العاص جلیل القدر صحابي دی د زوی عبد الله بن عمر بن العاص هم صحابي دی د مصر فتح کړو مصر گورنر شو مشهور واقعه ده زمونږ د درسي کتابونو کې هم دا راغستله نو مصر کې دریای نیل دی څلور نهرونه دي په دنیا کې حدیث کې دې نهرونو ته اشاره شوې ده په سیحون جیحون نیل او فرات سره نیل دی فرات دی سیحون دی او جیحون دی نیل په مصر کې دی فرات په عراق کې دی او سیحون چې دی نو دا دریای امو په ترمس کې دی د افغانستان او د روس په میان زمان کې د افغانستان نه بالکل اخوا دی او د روس نه رایسته دی دریای امو ورته وایي د امام ترمذي رحمت الله علیه قبر سره دغه سیند بهیږي او د امام ترمذي رحمت الله علیه قبر هم د دې په غاړه باندې دی او جیحون دا زمونږ ستاسو دا دلته ښکته چې کوم اباسین دی دې ته جیحون وایي یا څوک وایي سیحون دې ته وایي جیحون هغې ته وایي خو بهرحال دا څلور نهرونه او سیندونه په حدیث کې راغلي دي نبی علیه السلام فرمایي په دنیا کې د جنت څلور نهرونه جاری دي یو نیل دی یو فرات دی یو سیحون دی بل جیحون دی څلور نهرونه دي دریای نیل په مصر کې دی یو ډېر لوی دریاب دی کوم کې چې موسی علیه السلام له الله رب العزت لارې ورکړې او فرعون یې پکې غرق کړو عبدالله حضرت عمر بن العاص رضی الله تعالی عنہ گورنرو دا خلق ولا راغلل دا د جون میاشت شي دا د ګرمای دا 2 میاشتې مخکې چې کومه تیره شو او سپتمبر دی مخکې ترې اګوستو د هغې نه مخکې چې دی نو جولای او بیا مخکې ترې نه جون 2-3 میاشتې مخکې جون او جولای نو دا د جون میاشت نو دا ګرمه وي دلته هم ګرمه وي په عربو کې هم ګرمه وي افریقا کې هم اکثر ملکونو کې ګرمه وي اوبه به دې ته وي اوبه جون ته به هغوی د قبطي ژبه کې اوبه وي نو دغه میاشت چې شروع کېده نو هغه خلک رالل او حضرت عمر بن العاص ته یې وی چې امیر المؤمنین او ګورنر صاحب موږ ته خو یو مسله ده او هغه دا چې دا ګرمي شروع شي نو دا دریای نیل ښکته ورشي او دومره ښکته ورشي چې زمونږ اوبه هم نه کېږي زمونږ د څاروو دپاره پکې هم اوبه نه او زمونږ د پټو دپاره هم اوبه نه ځکه ښکته ورشي بس مشرانو یو رواج جوړ کړی دی او رسم یې جوړ کړی دی او هغه دا تر اوسه پورې شته موږ دې ورځو کې یو ښایسته ښکلې پیغله وګورو چې هغه واده نه وي او حسینه وي جمیله وي او هغې ته ډېرې ښکلې کپړې واچوي لکه څنګه چې څوک چاته واده یو ناوې کوي هغه شان کپړې ورته واچو کالي ورته هم واچو او بیا یې مور او پلار په دې خبره رضا کړو چې دا موږ له راکړئ چې دا موږ دریای نیل ته وغورځو چې دا دریای نیل راوچت شي بس هغه مور او پلار یې مجبوره شي موږ ورله پیسې ورکړو یا یې رضا کړو موږ دغه کار وکړو چې جینۍ موږ څنګه اوبو ته وغورځو بس لکه چې د دریای نیل هم د جینۍ ته انتظار وي لکه واده چې څنګه وشي او د هغې نه وروسته خوشحالي وي دکه شان په هغې سیند باندې خوشحالي راشي او دا دریای نیل راوچت شي عمر بن العاص وی انا لله و انا الیه راجعون زه دا منم نه دا کېدی نه شي وي حضرت داسې کېږي هر کال ټولو خلکو ووایي چې دې کې پوچې در موږ مسلمانان یو حضرت وی تاسو داسې کوئ خو زه دا نه منم داسې نه شي کېدی د سیند به څه دغه وي چې هغه به داسې کوي خو ډېر خفه شو پریشانه شو چې عجیبه مسله راپېښه شوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خط ولیکو وی ما ته دا ووی ما ورته دا ووی رسم پکې دا شروع دی حضرت تا نه حل هم غواړو د دې خبرې او د دې مسلې
او دعا مو کوي. ځکه یو غلط رسم دی د غیر الله طرف ته یو خبره ده، موږ به سیند ته جنای ولو په څه باندې؟ حضرت عمر صاحب ته ډېر ښکلی جواب ورکړی دی، ورله بالکل دا غلط کار دی. زه یو روکه درلیږم، دا روکه به چې کله هغه سیند کته شي جنای به تاسو وایه غورځوله، نو ورته ووایه چې د هغې په ځای دا روکه وغورځوئ. او یې دعا مې وموکړه. هغه روکه چې راغله هغې کې لیکلي من عبدالله عمر بن الخطاب الى النیل. د الله د بنده عمر بن خطاب د هغه د جانب نه د نیل دریاب ته دا خط د میلاو شي، لکه څوک چې چاته لیږي من جانب فلان الى فلان. بیا یې ورته ویلي دي هغه سیند ته مخاطب شوی دی، که چېرې ته باید په خپل سمي باندې نو ستا خوښه ده چې کمیږي او که سیوا کېږي، او که د الله امر ته دی او حکم ته کاته وي ته د الله په حکم جاري کېدې، نو زه درته د الله رب العزت روی اچوم، زر تر زره راوچت شه ګنې ښه به نه. هغه روکۍ چې څنګه راولېږله عمر بن العاص په تلوار خلک را جمع کړل، روکۍ وغورځوله او دعا یې وغوښته. د روکې غورځېدلو خو چې روکه اوبو ته لړه، اوبه یکدم سر نه رالې، او محدثینو لیکلي دي چې 14 کولاچې اوبه په دریای نیل کې دکه کال باندې راوچتې شوې، 14 کولاچې داسې اوبه دومره راوچتې شوې چې خلک حیران. مخکې چې جنای خلکو غورځوله د هغه یقین دا و چې په جنای غورځولو سره به دا اوبه راوچتېږي. او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او د عمر بن العاص او د صحابه کرامو ایمان دا و چې نه د الله په حکم دا اوبه جاري کېږي، دا خدای ځان له هسې یو کار کتلی.